جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زه استاد سرور سجاد علي اخونزاده یم او دا وخت موجود یم په مردان جنډۍ کې. را سره موجود دی د څه تعارف محتاج نه دی بابر کمانډو چې دی په ده کې ماشاءالله ډېر ټیلنټډ ځوان دی. مختلف قسم ګیمونه کوي او بلا شاګردان هم دي. نن دغه خواله راغلی یو خبرې به ورسره کوو چې هغه څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد بھائی ستاسو یو جهان مننه چې د بنیاد نه تاسو دلته راغلي. د ټیم د راکولو یو جهان مننه. بابر صاحب دا راته ووایه چې دا ګیمونو د کم وخت نه کوئ او تاسو بیسیکلي د کم ځای یې؟ اصل کې موږ یو د مومندو راغلي یو دلته مردان کې پیدایښت دی او مومندان یو مومندو کې بیا مې روخیل یو د مومندو یې تاسو؟ ها واجیا دلته کې اوس پاتې کېږئ؟ اوس خو دلته موږ پیدایښت هر څه ډېر پخوا راغلي یو موږ که نه او ګیمونو خبره ده وکړه. ګیمونه خو تقریبا داسې 10-11 سال کې ما سټارټ کړي دي. تقریبا ډېر وخت ګیمونه مو کړه خو په سکرین دا کال یو نیم کال وشو چې په میډیا رالو. بس الله یو عزت دی راکړی خو فلحال 57-58 چینلو والا قریب به راغلي خو سپوریس قسم سجاد بھائی سپورټ میلاو نه شو. نه دا حکومت ته طرف نه هم تاسو سپورټ نه دی میلاو شوی یا داسې اپر نه دی شوی چې یاره تاسو ګیمونو ته مخامخ کو په قومي سطح باندې؟ بس غریب سړي ته مخه دې کې نه میلاویږي. بس ډېرې چغې مو والي تقریبا حکومت نه لکه موږ الله نه غواړو دا نه خو لکه مطلب موږ هغه چاته یو چې د چا کم وس کېږي زموږ څه وسایلو کمې دی نو کم از کم د ایوارډ قابل یم ځکه چې د دنیا په سطح ما خطرناکې ویډیوګانې ما سټارټ کړې. د دنیا تقریبا داسې 250-300 ورقریب ویډیوګانې ما سازي کړي دي. پوه شولې د مینوالو به کتلې هم وي خو چې زما غونده کې سړي ته سپورټ میلاو نه شو مخه نو زه هم د دې نه پس په داسې کم سړي ته خو لکه په دې کې هغه سړی کامیاب دی چې کم بس کار یې پیک وي او ډوګ بوږي. بس دا راته ووایه چې د ځوانانو خو نور شوقونه وي. ستا دا شوق څنګه پیدا شو؟ دا خو ډېر خطرناک کار دی او ستا زړه هم غټ غواړي. بس پښتون الله پاک پیدا کړی خطرناک دی. بس کار داسې کوه چې څوک یې کولی نه شي. اوس سبا زه داسې یو ویډیو وکړم سبا یې راپسې تم وکړې نو سپیدې څه شوله. او ما خو سجاد بھائی مختلف قسم ویډیوګانې سازي کړي. مطلب ټیکټر به د خپله هیټه تېرول په د خپو تېرول بیا چې کوم دی ټرک نه غټ وزن ټریله لري دا ما په کوواټ کې هم کړې ده. نور داسې وزن اوچتول انشاءالله د مینوال به هم ګوري ستاسو په دې چینل به م انشاءالله وګوري. سیخان په دې مرۍ په دې خوتې باندې کاږول په دې خولو باندې کاږول په دې سر باندې داسې ایږدل انشاءالله دا به بیا ته شو کړي. تاسو د ګرمو غوړو یو ویډیو مخې ته راغلی وه تاسو سوځئ نه؟ یاره پریکټس کوو خامخا جوړومبۍ خامخا تکلیف وي خو انشاءالله موږ ورسره عادت شو. بیا په دې وړو دا موږ غونډ داسې ویډیوګانې چې مرګ سره لوبې دي بس یو شوق دی راوتي ورته. کم از کم داسې کس ته ځم چې حکومت لږه مخه ورکړي داسې سپورټ وله ورکړي نو زه اوس تاسو کتی شئ زما سره هېڅ سم څه وسایل هم نشته دی. بس په کم وسایلو دی بس هغه لینډ دی روان کړی یم دی بیا. دا راته ووایه چې شاګردان در سره څومره دي او کم ګیمونه ورته ښایي او د هغو نه تاسو ته څه انکم میلاویږي او که نه؟ نه شاګردان خو ټول غریبانان خلک دي. کرایه کوارټرو کې اوسېږي هغې نه به زه څه والم هغې 100 روپۍ هم ترې زه نه هلم. پوه شولې 15-20 کسان به راتله هغه د استاد ته هم څه سپورټ میلاو نه شو نو موږ ته به څه میلاو شو. بس هم اکسرسایز وله ورکوو. کم ټریکونه چې زه کوم دا خو ډېر خطرناک دي. هر سړی دې ته نه یو کس نیم تیار شي لکه داسې جوړ شي په الله زموږ یقین او په هغه هم جوړ شي چې واقعي دا کار کولی شي هله پې موږ کوو. اوس الحمدلله ما تقریبا 15 کاله ګیم کړی دی نو اوس کو یو سړی وایي چې زه میاشت ګیم وکړم او زه دا میاشت پس به دا زه وکړم خو نه کېږي که نه محنت غواړي هر یو څیز. دا راته ووایه چې ستاسو عمر څومره دی او د دې ګیم نه به تاسو څه مخکې تلل غواړئ په دې کې که نه؟ بس چې سپورټ حکومت راکړي په عالمي مقابلې کېږي ملکي سطح باندې د ملک دپاره داسې یو نوم روښانه کړو. پوه شولې د دې پښتنو په یو نوم وشي نو چې مطلب زه خو لکه یو شوق دی راوتی یم انشاءالله کامیابي به الله یو ورځ راکړي. کم از کم حکومت له پکار چې موږ له خو لږه مخه راکړي که نه داسې نور هم داسې کم وزداره خلک موږ له لږه مخه راکړي. داسې خلکو سره مرستې کوئ چې هغه تاسو ملک یې په خاشي خورئ. سجاد بھائی تاسو ته پته مې کتلي خو به مې که یو سړی ووایي چې بابر له میدا یو قلم ورکړی په انعام کې یو پنسل مې ورکړی اوسه پورې موږ له چا سم نه دی راکړی. یو سړی د ویډیو جوړه کړي موږ پسې چا دا کړي دي. دا راته ووایه چې خان بابا له او زیشان له تا یو چیلنج هم ورکړی د هغې څه وشو؟ یو چیلنج نه 3 کې مې ورکړی د دې د وجې چې تاسو اول ورځ اوس ما ته خو ورځ نه ده یاده غالبا چې اتوار ورځ و چې کوم هغې چیلنج دغه کړی مقرر کړی 2 بجې
نو ما په نورو چینلو کې ویل چې مینوالو زما د اواز تاسو څوک هم اورئ دا یو ډرامه ده خپل منځ کې میلاو دي دا به یو ډرامه وي ختمه به شي حق حیران به شي چې څنګه مې ویلو 100% حق وشو دا میلاو دی یو بل سره تعالو دی هم دغه شان خو دي خفه په دې نه مغې خواستم یو بل سره میلاو یو ډرامه وه جوړه کړې وه خفه په دې یم چې د لرې لرې ځای نه کوم مینوال راغلي کوم خلک راغلي په هغې ډېر زیات خفه یم لکه چې هغې سره دومره ظلم وشو هغه ما واورېده چې وزیرستان نه هم کسان راغلي وو د باجوړ نه هم راغلي وو نو هغې غریبانانو په ډسه تېر شوي ډېر زیات لګه مطلب ما ته هم درد میلاو شو په دې خبره خو دغه شان ښه دي بس زه یم چې یاره ولې دي ماشومان خو نه دي نن سبا خو هر سړی پوهه دی او ریل کار او پی کار خو هر سړی نن سبا پیژنې پوه شولې د دې ګیم نه علاوه څه کارونه کوي زه خو خپله د رنګ کار کوم رنګ ساز یم پوه شولې او فلحال تقریبا دا کال یو نیم کال وشو چې دې میډیا ته راوتې یم نو کار مار مې نه دی کړی ځکه چې دې کار ته ووتې نو بیا د نه دا ګیم پاتې کېږي ځکه چې دا غواړي محنت اکسرسایز یې غواړي نو زه چې کار ته ووتم زما خو اصل شوق دې سره دی دا نه چې زه په مزدورۍ شرمېږم او لکه مطلب یو انسان یو محنت یې کړي که نه نو کم از کم چې هغه دا سوچ کې چې یاره ما دونه محنت وکړو کم از کم چې د دې صله خو لږه میلاو شي ماته که نه نو دغه ډېر کسان به کې داسې وایي مړه مزدوري الحمدلله مزدورۍ کې خو شرم نه کوم چې یاره زه په مزدورۍ وشرمېږم خو دې خو رانه دا کار بیا پاتې کېږي دغه وجه شوق اصل زما دا دی قدرمنو کتونکو بابر کمانډو سره موجود یم بابر کمانډو ماشاءالله یو ټیلنټډ نوجوان دی الله دې له عمر ورکړي او حکومتي چارواکو لا او کم چې کوم پرې گیم سره تعلق ساتي هغو له پکار دی چې بابر کمانډو مخکې کی په چې د خپل نوم هم روښانه کی او د خپل ملک پاکستان نوم هم روښانه کی بابر کمانډو سره نور مزید خبرې کوو عوام ته څه پیغام ورکوي عوامو ته دغه وایم چې پیک کارونه واوړئ ریل کس رامخته کې یو غریب سړی کم از کم چې هغه محنت یې کړي هغه د دې پیک د وجې غریبانانو بیا به چا د لوګانو ګاډۍ لګولي یا به چا د پیازو د دې خلکو د وجې هغې هم پاتې ځکه چې مطلب یو سړی 15 کاله محنت یې وکړي او سړی एकदम روزي نو هغه کې څومره فرق وي نو بهرحال داسې مو خو دې ټولو له دا پیغام ورکوو چې لکه مطلب یو بل سره خپل منځ کې اختلاف مه ساتئ په ملکي سطح یو بل مطلب ګوره چیلنج هغه دی چې بار ملکي کستا چیلنج کی او هغه سره مقابله وکړي نو خوند نه موږي ملک دپاره به څه داسې یو نوم خو روښانه کړي که نه ستاسو د موبایل نمبر څه دی نمبر 0317 15 42 276 په دې زما وټساپ هم شته 0317 15 42 276 قدرمنو کتونکو بابر کمانډو نمبر تاسو واورېدو یقینا د سره رابطه وکړئ سپورټ یې کوئ دا ویډیو چې څوک ګورې مخکې خامخا شیر کړئ دی ډېر ټیلنټډ کس دی په پښتنو کې داسې نوجوانان ډېر کم پیدا کېږي نن سبا ټول ټیک ټاک والے دي د خیره او تاویږي را تاویږي پکې ټیلنټ میلنټ پکې نشته خو دا داسې یو واحد نوجوان دی ماشاءالله چې هر قسمه تاسو پر ویډیو کې ګورم او کتلی خبه مې چې هر قسمه ټیلنټ په دې کې موجود دی ماشاءالله ډېر ښه گیمینګ کوي او شاګردان ورسره هم دي او غریب دی نو سپورټ په موږ لازمي دی چې موږ یې سپورټ کوو او که حکومتي چارواکي موږ په دې ټایم کې ګوري هغو هم پکار ده چې بابر کمانډو مخ په وړاندې بوځي او د دې مل دپاره څه وکړي ښه نور به څه ویل غواړي پړه دې څه ارمان دی پړم دغه ارمان دی چې بس سپورټ میلاو شو بل هغه یو میسج دی چې کوم مطلب نوجوانان دي مطلب خپل دیندارۍ سره شوق وساتي او د نشو تماشو نه ځان بچ وساتي ډېر ځوانان دي داسې چې په ایسو په نشو باندې موږ هم د دغه څیزونو د ګیمز هم د دې د وجې شوق ساتلی دی چې موږ د دغه پیړ نه بچ پاتې شو نو سجاد به تاسو هم کوشش کوئ چې داسې خلک راوچت کړئ چې هغې کې څه ټیلنټ وي ښه کار وکړي لکه مطلب چې کوم کس کې ټیلنټ وي هغه له څوک نه ځي چې کوم پیک وي هغه له دنیا روانوي بالکل سبق هم څومره او میټریک عوام بس عوام د دغه دی چې موږ سره مینه وساتئ الحمدلله مینه ما څه ساتلې یم نو موږ ته اکثر کسان مسان رینګونه هم کوي داد هم راکوي خوشحاله اوسئ او بل انشاءالله که زما د ویډیوګانې څوک نه مني اکثر یو نیم ډېرو خو ومنلې خیر که بیا هم د چا پړه کې شک انشاءالله نمبر مې به کې ویلی دی پروګرام تاسو جوړوئ انشاءالله زه به درځم زه به هله یېرېږم په خپل کار باندې چې زما کار پیګ وي زما کار الحمدلله ریل دی او تاسو کتلی یم په دنیا چینلو باندې اوسه پورې راته چا دا نه دي ویلي چې یاره پیک کار دی خو به هر حال تاسو کولی شئ چې ما وغواړئ انشاءالله نو تاسو به ستاسو د وړاندې ستاسو د نظر د مخې به انشاءالله دا رسه کوم ډېره مننه شکریه قدرمنو دا را سره موجودو بابر کمانډو دغه خبرې اترې تاسو واورېدې یقینا چې ډېر ټیلنټډ نوجوان دی موږ ته پکار دی چې داسې قسمه پښتانه که په هر ځای کې وي چې په هغو کې ټیلنټ وي موږ له پکار دی چې سپورټ وکړو مخ په وړاندې یې بوځو بل کوربه سجاد علي اخندزاده له ورکې اجازت په لوی الله مو سپارم پاکستان زنده باد د لوی الله په امان